نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار رب البجوان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نن مدتا اراده دا چې د الله رب العزت په یو څو صفاتو درته بیان وکم مونږ او تاسو د تبلیغیانو حضراتو نه بار بار اورو او د مبلغین حضرات هغه په شپږ لمبرو کې د الله صفات بیانوي چې الله رب العزت دا ذات ته چې اسمان پیدا کړی د زمکه پیدا کړی دی او دا غرونه او جبال او بعض خلق به د هغه د سوالونو یو استهزاء کوي لکه ما هم د ډیرو خلقو نه په د خپل وګونو اوریدلي بیانات د یارانو دوستانو ته ویما په مرাজه چې مبلغین او حضرات تکینو ناغي مال په جواب کې وای چې قاری صاحب مړخم دا مونږ ته پته ده چې امدا به بیانوي چې الله اسمان پیدا کړي او زمکه پیدا کړي غرونه پیدا کړلي امدا بیان وکي دا مونږ ته پته ده خنند ته هم په دې بیان کوم یو آیات مبارکه کې الله د خپل صفات ذکر کړي دي چې موږ تاسو په دې باندې عقل استعمال کو او موږ تاسو په دې باندې ځان پوي کو دویمه سپاره کې دریم نمبر رکوع په ختمېدو کې الله رب العزت د خپل ذات لپاره یو دلیل پیش کړي وإلهكم الہ ستاسو معبود ستاسو
مشکل کشا ستاسو الہ واحد دا یو ذات خبر پتے سے بندہ تمامی دا و الہکم الہ واحد خبر ختم شو خو اللہ رب العزت کو سر یو تخبل نور صفاتی اسے کڑی دی الا هو الرحمن الرحیم اللہ ستاسو اغزات دے چی رحمان دے و رحیم دے مونگو تاسو چوائی چو بسم اللہ الرحمن الرحیم فظاہر باندې مونږ ته تاسو ته دا درې الفاظ ښکاري بسم الله الرحمن الرحیم د ظاهر د سترګو په لحاظ چې مونږ تاسو ګورو درې الفاظ دي بسم الله الرحمن او الرحیم زمونږ چې کله د درس نظامی سبقونه شروع کیږي نو د هر کتاب په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم دا وردی کی علماء یوم میاش بیان کئی پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی واقع علمی خبر دی زمان کو استاسو دا فهم نبار دی اللہ نے کو استاسو دا علمون را نصیب نو اللہ رب العزت پا قرآن کریم آیات مبارکہ ذکر کو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ دے دفارہ اللہ رب العزت وز دلائل ذکر کئی مونگ تبلیغین حضرات ہوئی اللہ اسمان پیدا کرے بے شک اللہ اولنے دلیل ذکر کئی دا خپل دا وحدانیت دا دلیل دا پارا ان فی خلق السماوات اے زمان بندہ اسمانوں تا سوچ وکا چتا تکم پا دی نظارہ پا دی استر مبارک کاری ان یقینا فی خلق السماوات فا پیدایش دا اسمانوں کی او بیا دا گورے یو اسمان ندے اللہ رب العزت وہی بلے آیات مبارکہ کی وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اللہ رب العزت وہی اولنے اسمان میں دل خیستہ گڑے پر ستور باندی تعلیم آپ تو خلق پدے الفاظ باندې پوئیږي په یونسټینو کې صرف په اسمان په دې ستورو باندې بیل ډیګري د پی ایچ ډي کله چې د انسان تعلیم مکمل شو بیا دې پی ایچ ډي کوي نو په یونسټینو کې چې څومره یونسټین دي د مسلم دی او که د غیر مسلم دی په دې بیل پی ایچ ډي کېږي په دې صرف په اسمان او د دې په دې ستورو باندې او دوی په د عقل جنګي چې کله اخره کې د طالبانو د استادانو د پروفیسورانو سبق مکمل شي اخره کې ورته یو الفاظ کوي وای د دې په علم باندې الله پوهیږي وای موږ اسی فرضي خبرې وکړې نو اللہ رب العزت وہ اسمانوں پیدا کر لے ان فی خلق السماوات دا یو اسمان دا بل اسمان نا دومره لري دی لکه د یو اسمان او د دې زمونږ د دنیاوي اسمان د ځمکې فاصله دا د سنس ذکر کړی دا اوس باندې لګیر دی نور فاصله د ځمکې سره دا ذکر شوی دا د سپوږمۍ فاصله د ځمکې سره ذکر شوی دا ما راونه لیکل را نه خود
د بل اسمان دومره فاصله د دوچن فاصله د دې اولنی اسمان د دویم اسمان سره ده نو ګوره الله یو اسمان نه دی پیدا کړی ښا فی خلق السماوات او بیا زما استاد په هم د پاره یو بل خبره سخت ضرورت ده چې ما ته په عقل استعمال کو عقل موته چې یو لیش زیا جوړو په پیزا باندې یو لیش نو هغه د ځمکې سره د اټیچ سپلاره جوړو رمود ورکو یوستنه ورکو دیوال ورکو او بیا چې یو بلډینګ جوړو الله رب العزت دې اسمان ته زموږ استاد لپاره چت ویلې دی وای دا ستاسو د سرونو چت دی او دا چت د ټول دنیا نه راتاو چت دی او بغیر ستنو بیا پلکیات والوي چې دا اسمان الله خو پوهېږي موږ تاسو نه پوهېږو فلکیات والوي چې دا اسمان د ټول دنیا نه تاو دی بغیر ستلو دا دنیا چې الله پیدا کړې ده نو دا په شکل د ګور دایره ده نو د دې د پاسم خلک اوسېږي دې طرف ته اوسېږي دې طرف لاندې اوسېږي هغه طرف ته او د الله یو نظام دی چې د دې ټولو د سر د پاسه اسمان دی نو موتا با پا دی اسمان پا دی فضا کی سوچ کو دی اسمان کی با سوچ کو اللہ رب العزت دی آیات مبارکہ پا آخر کی ویلی دی لآیات دا نخدی لقومن دا آغا قوم دا پارا یاقلون ذکر دا میں باولا کی پا دیکھو چکے دے دا بیان پکرا ختم نشی بیان زیاد شی بس دے بستا قوم نو دا آیات مبارکہ کی اللہ ویلی دی وی دا نخدا دا آغا قوم دا پارا چې د تدبر او د سوچ نه فکر علی نو اسمان الله رب العزت وایي چې بدیع السماوات ناشنا پیدا کول کې دی الله رب العزت د اسمان بدیع السماوات بدیع وایي ناشنا تا د انسان نه عقل بار خبرې دي د انسان په سوچ باندې نشتا ناشنا پدې چې بغیر ستنو ولاړ لې او یو اسمان نه دی و اسمانت او بیا الله رب العزت قران کریم کې بل ځای کې وایي ورځ په قیامت چې کله قیامت راځي دا اسمان به مونږ د سګور راجمه کو راټول دی کو یو طرف ته پنځ گزار نو دې ته وایي بدیع السماوات ول بس اسمان کې غزت او تلسو دې خبرې وکم هم سر ته نرس او دا مینه نه راځو چې ما خال کې او پیره د الله پر صفات تاسو ته بیان کوم والارض زمکه چې الله مونږ تاسو ته پیرا کړی دا والارض د دنیا استاد د فهم د پاره خبره په نور بندوم بیا استاد د فهم د پاره د سوچ د پاره چې موږ تاسو سوچ وکړو د دنیا ټول مخلوقات راجمک یو د نسوارو د چونډې مغدال له خور نشي پیدا کولای استاد محترم ویل حسن جاسر رحمت الله علی الله دې قبر د نور نډکی هغه ویل ودا ټول
مخلوقات ته چیلنج دی 18000 مخلوق الله په دنیا په دې وچه باندې آباد کړي 18000 مخلوق چې دا ټول لا جمش یو چونډه د نسوارو هغه د نسوارو سره ډیره سخت ورانه وا و یو د نسوارو چونډه دا د خوري نشي پیدا کولی ابدا الله رب العزت ډیر ناشنا نظام دی چې په دې خاور باندې الله رب العزت مون ته بار بار وای والجبال غرونه مې در پیدا کړی دي ای زما بندا دې غرونو کې سوچ وکړه دې تر سره روان دي او بل ځکه چې موږ تاسو سوچ وکړو دنه مکبنده سټون مارکیټ ته لاړ سټون مارکیټ ته د کانو مارکیټ ته د دې ځمکې نه الله رب العزت داسې کاڼې را بار کوي چې معمولی د ګوتې د بد مقدار له یو کاڼې د لکونو روپو دی چې ښه کاڼې د دې ځمکې نه زما ستاسو ټول د زندګۍ آمدنیات را بار کوي دا اوبه د کم ځای نه رابار کېږي د ځمکې نه رابار کېږي او بیا د الله رب العزت یو ډېر ناشنا به درته دا ووایم چې دا اوبه ګوره پیدا کېږي په کم ځای کې په دې باندې د سیاستدانانو ریسرچ چې ګوره دا اوبه په کاڼو کې پیدا کېږي په کاڼو کې دا ګوره په دې خاوره کې اوبه نشته دا اوبه ګوره د دې کاڼو نه راوځي حالانکه کاڼې زما ستا په سوچ څومره سخت دی چې ما ورته سوچ وکړو دې مالګې ته چې ما ورته وګورو دا مالګې چې ما ورته په دې کټوۍ کې استعمالو دا د کم ځای نه رابار کېږي ترش کاڼې ده چې زما ستا د کټوۍ ذایقه پې برابرېږي او د رب نظام دی غرونه پیدا کړي دي غرونه او په ډېر سستا ریټ کې ملاویږي حالانکه زما استاد د خولې ذایقه ټول دا مالګه ده د بیمارو علاج توش کاڼې هم الله د دې ځمکې نه رابار کړي تریخ کاڼې سلاجید چې ورته ما ورته وایي دا د کاڼې نه رابار کېږي تریخ دی مصري کاڼې ورته وایي د پنساریانو سره ملاویږي مصري کاڼې د افغانستان د طرفونو راځي ما یې تپوس کوم دا رقم دی نه راځي وایي دا د ځمکې کاڼې دی دا ټول الله رب العزت د دې ځمکې نه را پیدا کوي نو زمونږ هغه تبلیغیان حضراتو له خدای ډېر جزای خیر ور نصیب کی مونږ او تاسو ته بار بار وایي چې الله اسمان پیدا کړی ځمکه پیدا کړې ده خو زمونږ تاسو عقل په کار نه کوي او بیا په الټه اعتراض ته مړ وي دا خو مونږ بار بار اورېدلي دي هلکه دا واوره او دا په دې عقل کې کېږده او سوچ وکړه او فکر وکړه دا څه وایي د ځمکې مالک څوک دی الله دی د اسمانونو مالک څوک دی الله دی د دې د خلا د مالک څوک دی اسما دی دا ما ورته چې پیدا کړي د دې مالک څوک دی الله دی دریم نمبر دلیل واختلاف اللیل الله وی اختلاف د شپې سوچ موږ تاسو کو د شپه څوک لټای الله شپږ څوک وګدای الله دا ټول مخلوق راجمع و دا شپه لټا هیڅ کوي او به اختلاف د ورځې او به اختلاف د موسمیاتو په کال کې به موت باندې الله یخنی راولي ګرمي را باندې راولي اعتدال موسم را باندې راولي
دا ټول د الله د پاره ثبوت دی دلیل دی چې زما بندا په کال کې څه پتا دارا ولما دې ته سوچ او فکر وکا دا یو اخرنۍ خبره کومه ده ټایم نشته بیان نه پکې ډېر صفات د طریقې دی په دې باندې الله رب العزت وایي چې فاحیا به الارض بعد موتها پهلا وایي چې من السماء من ماء د دې اسمان نه د لوبره غرزو د بارک د باران مالک څوک دی الله دی ټول سیستم بیا وایي چې فاحیا به الارض بعد موتها فاحیا ژوندي کوم په دې باندې ځمکه وروسته د دې موت نه د مرګ نه زمونږ استاد په هم خدا وایي چې راژوندي کوم تاسو ته په دې باندې ځمکه او په دې کې چې څومره نباتات دي دا پر راژوندي کوم را زرغون کوم علماء معنی لیکلي دا فاحیا به الارض بعد موتها واشنکم تاسو ته ځمکه وروسته د وچوالینه فاحیا به الارض دې کې زما استاد مرګ ته اشاره ده مرګ ته دا موت په دنیا کې ژوند تیر کو ژوند په دې دنیا کې تیر کو زما استاد سوچدار چې بس ژوند می تیر کو لاړم دا سوچ ونه کې چې لاړم ختم شو ختمې دوه ول نه فاحیا به الارض دی دنیا کې سوچ وکړه چې ګوره الله د ازمکه دا واخو دا ارسو زرغون وچ شي مړ شي الله وته د مرګ مثال ورکړي بعد موتها وای دا به وای مړ دغه شوی دی واپس د راژوندي کم شنه کم چې تا ته بستر بوخاري درخت وچ شي واپس چې کم دی مو تاسو له مور کو را زرغون شي شنه شي ګوره ما ته په دې دنیا کې وخت تیر کو امدغه شانتی ورځ په قیامت په مورا پاسوم الله دې د اشاره ده بنده د پارا به الارض بعد موتها چې ګوره د دنیا نه رخصت شوه لا نه یې ګوره را پاسوم بدی یوم الحساب ته به مخامخ کوما جنت می دل پیدا کړي او جهنم می دل پیدا کړي همیشه زندگی دې ورستا لا ختمه دوه والا زندگی نه دا چې ختمه بشي مونږ او تاسو لپکار دې د بیان مقصد مې دا دی خالص چې مونږ او تاسو په خپل ځان کې سوچ وکړو اسمانونو کې سوچ کو بار بار ایک بار نه بار بار پاسمانونو کې سوچ وکړو پزمکه کې سوچ وکړو د الله په دې مخلوقاتو کې سوچ کې زما د دې مخلوقاتو د دې ارس مالک الله دی چې الله دی زما مالک الله دی چې ما تاسو د هغه تابعداري وکړو هغه مونږ تاسو ته کوم احکامات را لګلې دي موتانه دا غواړي زما موتانه څه غواړي الله رب العزت موتا باندې غرونه نه واري په موتا سوې 15 وخت مون وراکه 15 وخت مون روزه به پر اسکړلا داغه تابعداري به یو میاش پټول کال کې نو ټول یو لس میاش ته ګرځ مزه کاوه اورس کې ټول ورځ مزه کاوه خو 15 ټیم ماته متوجه شه حلال بکه او حرام نه بتمیز کې حرام باندې استعمال ہے نو عزتمند موتا پدې کې سوچ کې ان شاء الله آئنده جوړه ده پدې کې بیان کوم بیا ورسره به قرباني بیان تزم او دا د الله صفات دي چې موږ تاسو پدې کې سوچ وکړو الله رب العزت موتا تاسو پدې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین